په 400 کې عام ولس په شمول پښتانه سیاستوال خو د بجلی لوډ شیډینګ اندېښمن کړي دي او وایي چې په خاریو کې لسونه 1200 په کلیوالو سیمو کې د 1300 شلو غنټو پورې د لوډ شیډینګ لړۍ روانه ده چې د خلکو ژوندونه ګران کړي دي. د بجلی په لوډ شیډینګ ملت پالګون د قانون وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې دا د وړ عمل نه دی ځکه چې حکومت قام سره وعده کړې و چې دوی به په اختر او نور ورځو کې د لوډ شیډینګ په دورانیه کې کمی راولي خو هغه وعده سرته ونه رسیدي د سله وجه چې دوی اندېښمن دي. په دې ورځ باندې زه ټولو ملګرو ته مشرانو کشرانو خویندو میندو ته د اختر مبارکي ورکوم. دا د قربانۍ اختر دی او قرباني مونږ ټوله په حوصله سره خلکو وکړه. ورسره په دې اختر کې د خلکو ډېرې پریشانۍ دي. دا چې پریشانۍ دي چې داغه مات سره الفاظ نشته چې څنګه داغه تشریح وکم ځکه چې یو طرف ته خو ګرانی په خپل ځای باندې تاسو اوس مسله دا چې یو مسله راځي نه سړی نه بل زړه یې ګرانی دا اوس په دې سوره د لوډ شیډینګ دا یو میاشت راځي چې کوم دا لوډ شیډینګ سلسله روانه ده خو خلک تباہ برباد کړي. د دې خلک خو مونږ ته هغه کوي چې به شابه زر کې او دا داسې حال دی چې زه نه پیګم چې دا څه دوی کوي په دې د خو اخترم نه معاف کړي. نو د ما په خیال اوس دا صورتحال نو به دا صرف په خبرو باندې نه کی دا به عملی اقدامات غوښتل غواړي نو بیا بچته دا خلک چې دوی به راويخ شي. د ملک کو یو طرف ته دا خلک د IMF خبره کوي د ګرانې خبره کوي د بیروزګاری خبره کوي خپلته دا کم از کم دا لیو دا خو ټیک کې ګنګس هم نشته په ګرمانو کې مګس ډېر پریشانی ده. دا زمونږ نه کم از کم دا برداشت کیږي نه دا خلک چې کم وینو او هغه ما ته پته فریاد نه ته غریبانان نه کې خو موږ ته پته چې دا غوښتل راکړي خبره ده. دا په داسې حال کې چې دا مخال په مرکز کې د PDM حکومت ته چې قانون وطن پارټي خوم د هغه برخه ده خو ولسوای چې باید افتاب احمد خان شیرپودی په ذاتی حیثیت وزیر اعظم شهباز شریف سره دا مسله راپورته کړي او د 400 ولستدي ریلیف ورکړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400